سوات سعیدو شریف کې د پاپولیشن محکمې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته پوهانو ویل چې د پاکستان آبادي د ازادۍ وروسته تر دې دمه شپږ چنده زیاته شوې ده. دغه زیاتېدو شره د بنګلادیش او ایران نه هم زیاته ده. د مناسب منصوببندۍ نشوالي له وجې وسیلې کمیږي او مسلې زیاتېږي. हम ये नहीं कहना चाहते कि आप इतने बच्चे पैदा करें, बल्कि जो आपके वसाइल हैं उसके मुताबिक आप अपनी ख़ानदान की तश्कील दें. और दूसरा इस लिहाज से रियासत की भी जिम्मेदारी है कि वो मतलब लोगों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात मुयस्सर करे. जो हमारी तहकीक है वो ये बताती है कि लोगों के पास एक्सेस का भी बहुत ज़्यादा मसला है. سیمینار کې دا هم ویل شول چې دا وخت 19 میلیونه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. پاکستان کې د خوراک او اوبو سخت کمی دی. پکار دار چې موږ په خپل آبادی کې یو تناسب وساتو، یو توازن وساتو. دا توازن چې دی دا زموږ معاشرې ته بیا ښه کنټریبیوټ کوي بجا د دې نه چې دا بیا بد کنټریبیوټ کوي. نو داسې غونډې چې دي دا ډېرې زیاتې مهمې دي. سیمینار کې دا هم ویل شول چې د پاکستان هره واده شوې ښځه 3.6 بچي پیدا کوي، خو بیا په خیبر پښتونخوا کې دغه شره 4 بچي دي. هر کال 12,000 ښځې د ماشومانو په کیسونو کې مري. په دوو حمل په منځ کې وقفې ته څنګه چې یو ځل ښځه حملدار شي د هغې نه پس په دویم ځل د دې په منځ کې کم از کم 3 یا 3 نه زیات 15 کاله وقفه چې د هغې هغه وجود خپل ځای ته واپس راشي، ځکه چې په دې کې د هغې اړوکو ته نقصان دی، د هغې وینه کمیږي او دغه شان میندې چې پرله پسې حملدارې شي نو د هغې د ژوند ته خطره ده. سیمینار کې ویل شول چې دا وخت د خیبر پښتونخوا آبادي 3 کروړه او 25 لکه ده او هم دلته د ماشومانو پیدایش شره د نورو صوبو په نسبت 2.98 ده. او که په دې حساب سره آبادي هم داسې روانه وي نو کال 2050 کې به آبادي 15 کروړه او 80 لکه ته ورسي چې ورسره به مسلې نورو هم زیاتې شي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.